السلام علیکم ګرانو قدرمنو، تاسو ګورئ پروګرام خیر خبر د بلوچستان. ستاسو کوربه ستاسو هوست ډاکټر سجاد بخاري ستاسو په درانه حضور ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله به یاست. قدرمنو، د بلوچستان ستونزې یوې خواته، د بلوچستان استحصال یوې خواته، د بلوچستان محرومیانې یوې خواته او قدرتي آفات بلې خواته. په بلوچستان کې زلزله که د آوران د کوټې زلزله وګورو او که د هغه سره سره موږ هر کال په مونسون کې سیلاب او د سیلابي صورتحال ته وګورو، د بلوچستان په مقدر کې دا ټول ستونزې سته. او د دې مخنیوي دپاره چې کومې ادارې دی او د دې د مخنیوي دپاره کم لیجسلیټرز دی، د دوی رول او د دوی اهمیت او د دوی کم کردار جوړیږي، په دا هکله به موږ نن خبره کوو. د بده مرغه ژالهبارۍ هم سوې ده، یعنې ژلۍ سوې ده په بلوچستان کې. باغات، دا کم باغونه چې دي د هغې تباهي موږ ګورو، او دا ټایم پورې یو محتاط اندازې مطابق 100 شاوخوا انسانان هغه جانبحق سوي دي، مړه سوي دي، او سینکړو چې دي هغه زخمیان دي، او د هغه سره سره 400 څخه زیات کورونه ونړېدل، تباه سول د سیلاب د وجه. په دې کې ډېر فیکټرز راځي. یو خو مونسون دی قدرتي، بل دی انکروچمنټ، دریم دی انفراسټرکچر، څلرم دی ایڈمنسټریټیو فیلیر. دا ټول شیان چې دی په دې کې شامل دي، لیکن حقایق چش دي، رښتیا چش ده، زمینی حقایق. په دې هکله به موږ نن خبره کوو چې د بلوچستان تباهي او د هغې بعد چې کم ریلیف دی، ولې ریسکیو اوس ټول شیان اوس د ریلیف مرحله ده. ریلیف په حواله بلوچستان حکومت کیپیسټي لري او وفاق ته بار بار ډیمانډ هم کوي. وزیر اعلیٰ قدوس بزنجو هم ډیمانډ وکوي، صوبایي وزرا هم ډیمانډ وکوي، پی ډي ایم اے بار بار درخواست کوي چې دا کم متاثرین دي د دوی د مدد دپاره، د ولس دپاره تاسو مخ ته راسئ. په دې به موږ خبره کوو. دا پلا د پی ډي ایم اے موږ تعریف هم کوو چې پی ډي ایم اے دا پلا ډېر ښه رول یې پلی کو او کم رول و د دې هغه. په دې هکله به موږ خبره کوو. تر ټولو اول خپل د درنو میلمنو تعارف وکړم. په کوټې سټوډیو کې دی موږ سره ظاهر خان ناصر، سینیر صحافي دی، تجزیه کار دی. ډېره مننه ظاهر خان ستاسو. فیصل خان پانیزی صاحب موږ سره ناست دی په کوټې سټوډیو کې، ډایرکټر پی ډي ایم اے بلوچستان، ستاسو هم ډېره مننه. بشیر بړې صاحب ډپټي کمشنر تربت موږ سره په ټلیفون لاین دی. فراز شاه صاحب هم ساعت بعد موږ خبرې کوو، ترجمان د حکومت بلوچستان. بشیر بړې صاحب ډېره مننه. ډېره مننه. بشیر بړې صاحب، یوې خواته چې موږ ګورو شمالي او د پښتنې سیمې چې کم تباهي ده، که د قلعه سیف الله، که د توبې وګورو، که د کاڼ وګورو، کاڼ نه بلکې شاوخوا چې کومې علاقې دي، پشین او نور علاقې، د هغه تباهکاریانې دي. بیا د کوټې موږ تباهکاریانو ته وګورو، هلته خو چلو یو ایډمنسټریشن فیلیر او یو ایډمنسټریټیو معاملات موږ خپله وکتل، انکروچمنټ معاملات هم. تربت، کیج، شاوخوا چې د کمې علاقې دي، دلته څه طرح مسایل او سیلاب څه څونه تباهکاریانې سوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني کور مو وکړه. چیرې چې کیچ ډسټرکټ انټایرلی کنسرن دی، الحمدلله شیان ډېر پرسن طریقې سره چې دي موږ ټیکل کړل. بارانونو خو ډېر وسول او اوبه هم ډېر راغلې. زموږ چې کوم بلکل چې دی په کیچ کې ډسټرکټ کې کوم چې ایکسټریم ساؤتھ دی، ساؤتھ کې زموږ یو ډسټرکټ دی نو هغه ډیم چې دی تقریبا چې دی هغه کمپلیټ فیل سو او سپیل وی تقریبا 5 to 6 فیټ نو اوبه هم هغه سره چې دی سپیل ورکړي. صحیح سو. نو باران خو دا ور ډېر شوی دی. نو الحمدلله زموږ چې کوم ډي ډي ایم اے دا ډي ډي ایم اے چې دی ډېر زیات شان چې دی پریمپټ کړل. یو څه انکروچمنټس ډیفینیټلی سوي جوګان مګان بیکوز انټرجنسي وجې سره د آس پاس کوم ایریاز دی هغه کسان ټول چې دی هغه دلته چې دی تربت سټي کې آباد شوي دي. نو هغه په ندی او نالانې کې خپل ځایونه جوړ کړي وي، کوم چې دی هغه امپورټنټ سپاټس هغه سپاټس چې دی موږ راتلي وارنینګ سیستم ورکړي. خپل لیډیز مو ولېږل، هغه کسان مو هغه چې دی ریموف کړ. نو په دا ځای کې کوم سپلاش فلډ سره راغلی، په دا سپلاش فلډ کې چې دی زموږ یو تلسر ډیم، هغه تلسر ډیم هم زموږ مات شو. نو الحمدلله سنس موږ چې دی کوم کسان مایګریټ کړی وی، نو ډېر غټ بچت وشو. الحمدلله غټ نقصان سره شوی زموږ داسې خاص نه شوی چې موږ هغه رپورټ. اچھا بشیر صاحب، فورکاسټ یا د میټ آفس مطابق ساحلي علاقې دي، نو ډیفینیټلی هلته د تاوان یو خطره هم شته، او دا 2 کاله د مخ هم دا تر یو واقع سوې وه، او بیا 2000 غالبا 2002 2003 کې هم دارنګه هلته چې ډېر تاوان ورسېدی. مکران ډیویژن او شاوخوا ملیکه چې کوم علاقې دي، دا پلا چې دی میټ آفس یا تاسو د فورکاسټ سره څنګه ورسره کنیکټ یاست، او تاسو ته څه معلومات شته، څه طرح پریډکشن شته چې خطره خو تر اوسه شته اګست میاشت او په اول فرست اینڈ سیکنډ ویک کې خو دا شیان شته؟ بالکل ډاکټر صاحب، تقریبا 25 تاریخ 26 تاریخ او 27 تاریخ باندې کوم چې میټ انفارمیشن دی
هغه ریپورت مطابق تقریبا 109 ملي میټر څه دی باران دی. ما خیال چې دا هیویسټ دی دا ټول کمپلیټ سپیل کې چې کوم اوس راځي په منډے ټیوزډے اور ویڈنسډے باندې اور پروبیبلی خلک دا پریډکټ کوي چې کوم 2007 کې چې کوم تباہکاریان دلته راغلي ناصر آباد کې کلاتوک کې په دغه ایریاز کې او چې کوم دشت ایریا کې چې دی راغلي میرانی ډیم د وجې سره بیکوز ډېر زیات باران شوی نو اوس دا ور بیا پروټیکشن دی کې 25-27 باندې هغه تر باران کیږي نو موږ سبا سره چې دی خپل کمپین ان شاء الله تیز کوو کوم چې موږ ولنریبل ایریاز دی ان شاء الله هغه ته چې دی نوټیسز هم ورکو سکولونه خپل خلاصو کوم چې موږ سره سکولونه دی کوم چې موږ سره چې دی سرکاري بلډینګز دی موږ کوشش کوو چې موږ ایریا بشیر بڑے صاحب تاسو ته کم رکاوټونه کم تکلیف تاسو ته اوس ایز ا ایڈمنسټریټر ایز ا ډیپټي کمشنر تاسو ته کم ستونزې مخ ته راغلې چې په کار دي دا شان لرې سي نو را روان وخت لپاره دا قدرتي آفات څخه موږ ځان بچولی شو. موسٹ زموږ ولنریبل ایریاز دی هغه د فار فلنګ ایریاز دی په هغه کې اکثر خلک چې دی په دنالیانو کې نادان خپل ځایونه جوړ کړي دي هغه موږ لپاره ګور سرګات پرابلماتیک انکروچمنٹ صحیح سو او دا چې لی فار فلنګ ایریاز دی سټي ایریاز چې موږ انکروچمنٹ چې دی هغه موږ بوک کړی دي هغه موږ سټي ایریاز کې انکروچمنٹ مثلا نشته نو فار فلنګ ایریاز کې چې دی کوم ځای چې دی انسرجنسي ایریاز دی چې موږ اکسس حالت مشکل دی سکیورټي ریجن د وجې سره موږ هغه لپاره پریشان یو ادروایز په سټي کې چې ان شاء الله موږ خپل افورټس چې دی هغه آن دي نیچرل ډیزاستر نه ادروایز چې چھوٹا موٹا دغه ان شاء الله ولدي شور چې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن چې دا ان شاء الله ورک کوي کمپلیټلی سچویشن صحیح سو بشیر بڑے صاحب فیصل خان پانیزی صاحب تاسو دا راوښیاست چې یوې خواته خو موږ د انتظامی چې کوم ایڈمنسټریټیو انفراسټرکچر دی دغه کم فلاز دي دغه په حواله موږ خبرې کوو لیکن د پی ډي ایم اے دا پلا ډېر ښه رول دی لیکن ولس چې دی په دې شیانو موږ تسلي نسو ورکولی چې ولس خو دا غواړي چې د ریسکیو یا د ریاست یا د حکومت یا د انتظامیه یو خپله ذمهداري ده هغه دی په احسن طریقه باندې دی ادا کړي نو پی ډي ایم اے چې دی ډېر فعال کردار ادا کوي خو بیا هم د خلکو پی ډي ایم سره ګیلې شته شکوې شته. بسم الله الرحمن الرحیم لکه ما تاسو له مخه درته وویل نه یو څه خو چې دی د اولس هم دا ذمهداریانې دي دا د 18 کاله بعد دا دونه غټ بارانونه سوي دي او زیاده تر ډیث کیژوالټیز چې دی په هغه ایریاز کې سوي دي چیرې چې انکروچمنټ سوی دی اوس مثال کے طور پر زه تاته وایم چې په کوټه کې د ګردو زیات تاوانونه په هغه ایریاز ته لوېدلي دي کوم چې په نالاس کې خلک کورونه جوړ کړي دي یا په بل ایریاز کې جوړ کړي دي نو زموږ خلکو ته هم لږ هو دام دی چې اوس پی ډي ایم اے چې دی یو تر ورځ په ورځ په یو هغه باندې روان دی لکه له مخه چې په تاول دی که په 2012 کې یو فلډ راغلی دی یا په 2010 کې فلډ راغلی دی دغه ریسکیو اکټیویټیز چې دی موږ مدد چې دی د پاک آرمي غوښتی اوس د الله شکر د پی ډي ایم ایز او په ډسټرکټ لیول باندې هغه ټیم تیار شوی دی چې دا واره دا ډیزاسټر چې رالی دا اگر د ریسکیو او چې کوم اکټیویټي اول فیز چې هر ډیزاسټر غراسي هغه کې چې اول ریسکیو ریلیف او بعد کې چې بیا ریهابلیټیشن نو په هغه کې چې دی موږ د مدد د بل هغه څه نو بس موږ دغه ډسټرکټ ایډمنسټریشن او موږ سره زموږ خپل ټیم وو دغه په ریلیف او په ریسکیو کې لګیا وی پانیزی صاحب تاسو په دریم فیز کې ستا ټیم په ډي آر آر باندې کا یو دوه فیز لا تر اوسه پاته دی خطره ستا میټ افیس مطابق هم ریسکیو ریلیف اینڈ ریهابلیټیشن خو ډیفینیټلی آخري فیز دی چې حکومت او وفاقي حکومت دا ټول به مالی معاونت کوي د متاثرینو لیکن تر اوسه خو د ریسکیو او د ریلیف ټینشن شته هغه دا دی د ریهابلیټیشن غدي لپاره موږ نه ورسېدلي ولې چې دا په درې فیزز کې اوس دا دریم فیز چې دی د 22 څخه نن سره شروع کیږي سټراټیژي اول مشته یو فیز رالی په جون کې بیا دویم فیز رالی په 4 جولای باندې اوس دا تھرډ چې دی دا په 22 باندې شي دی نو د دې چې مشتونه چې ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی فلحال دوی لګیا دي چې په دا تیر بارانو کې چې کم نالاز باندې چې دی بنسي وې یا دغه تر دغه خلکو کورو ته هغه اوبه راغلي وې یا چې په هغه باندې د غیر ضروري کورونه جوړ دي دغه په اخ کې لګیا دي چې دوی چې دی دا مطلب دا انکروچمنټ ځنیسته کی نو په هغه فیز دوی لګیا دي او چې دا دریم فیز چې دا تیر سي د دې بعد چې د ریهابلیټیشن او اسسمنټ ډي ان اے ډیټیل نیډ اسسمنټ داغه به هغه سٹارټ سي په هغه کې بیا چې دا د زموږ یو پالیسی ده چې د خلکو څونې تاوانونه سوي دي هغه خلک به کمپنسیټ سي. صحیح سو. ظاهر خان ناصر صاحب د بشیر بړیڅ صاحب د خبرو مطابق چې موږ وګورو جایزه واخلو یا د
فیصل خان پانیزی صاحب چې کومې خبرې ما واورېدل د دې مطلب خو دا ده چې QDA از ریسپانسبل کوئټه ډیولپمنټ اتھارټي د کوټې انتظامیه دا انکروچمنټ چې دی یو سړی چې وکړي د هغې ذمواره څوک دی یعنی انکروچمنٹ چې دی with the help of کوئټه ډیولپمنٹ اتھارټي چې څوک انفراسټرکچر اجازت ورکوي چې دا ځای کې ته دا کار کولی سي نه سي کولی نو ابجیکشن سرټیفکیټس ورکوي NOC میلاویږي هاوسنګ سوسایټیز والا ته اب تر ټولو له مخه زه ستا شکریا ادا کوم ستا پر موضوع باندې موږ راوغوښتل دوم دا دی لکه څنګه پانیزي صاحب چې وویلې چې تقریبا له دې واره ډېر بارانونه شوي دي او بلکې که زه دا درته وایم چې 40 کاله بعد په کوټه کې د مونسون بارانونه وسول 40 کاله بعد او هغه په دونه غټ پیمانه باندې وسولو چې تر مخکې هم وسولو بیا تر یو ورځ مخکې نه دی په هغه ورځ باندې دونه باران وشولی چې په عام سړکانو باندې چې د کوټې عام معروف شاعران دي پر هغه باندې ګاډیان هغه اوبه راخیستې او موټرسایکلان هغه اوبه راخیستي وو نو دې دا معلومیږي چې د دې واره چې دې بارونه ډېر وسو دوم تا دا سوال وکولی چې د دې ذمواره څوک دی ډاکټر صاحب زموږ سالانه بجټ جوړیږي موږ د تعلیم په حواله باندې هم جوړ کړو موږ د صحت په حواله باندې هم کړو موږ د بل شي په حواله باندې هم کړو لیکن هغه د تعلیم په حواله باندې بجټ دی والعلم چې چیرې لګیږي پر کومو خوا روان دی دغه نه د محکمه صحت په حواله باندې کوم بجټ چې دی هغه موږ ته نه دی معلوم لیکن دا ټیم کوم پیډیمي چې دی یعنی د پیډیمي لکه داسې دا وویل په 2007 کې د پیډیمي وجود رالی د پیډیمي تقریبا دا نن رول دی چې مونسون او د قدرتي آفات دا نه معلومیږي زلزله د الله دې نه کوي زلزله څه ټیم راځي قدرتي آفات موسمات والا خو وایي چې باران به وي لیکن هغه کله لاندې لوړ هم راځي کله محکمه موسمات چې هغه دا وایي چې باران به وي لیکن ډېر به وي هلته کم وسي کله کله بیا وایي چې وروره دا کم به وسي هلته زیات وسي نو د حکومت لپاره پکار دی چې کومه پیډیمي دا ټیم موږ وینو موږ تقریبا یو 6 کاله مخکې هم دغه شیان لیدل چې په مسلم باغ کې په کان مترزي کې په زیارت کې به ډېرې واورې وسولې بیا به دا ورځې تقریبا دغه لارې به تقریبا 8 ورځې بندې ولې او بیا به خلک ډېر سخت په مشکلات کې وو یو ټیم زه پخپله په مسلم باغ کې فساد شوم یوه شپه ظاهر خان ډېر انټرسټینګ خبره زه تا سره کوم ډېر انټرسټینګ زه تا سره خبره کوم زه خپله ته خبرې نو زه خو د کوټې اوسېدونکی یم نو کوټې کې د تا 40 کاله یاد کړل خو اراونډ 22 کاله سوي دي نو په کوټې ښار میکانګي روډ پرنس روډ مری آباد شاوخوا چې کوم غر دی د دې څه چې کوم اوبه راتلې نو دا به دا رنګه وو لکه شیله به وه په دا روډو او په دې کې به موږ لوبې کولې نو دا خو دویم وار دا سپیل راغلی دی یو ځل بیا نو دا خو د 15 کاله څه دا خطرات موږ ګورو دا وینو دا د غره اوبه راځي کوټې ښار ته نوي کلي کې چې کوم صورتحال دی هاوسنګ سوسایټیانې په دې تم خبرې زم خبرې سریاب روډ هم دغه ترا دي د غرو اوبه راځي د بروري روډ اوبه راځي دا ټول نو د دې دپاره موږ ولې نه یو تیار نیت نه لرو معاملات نور دي یا په اقتدار په نشه کې دونه دوت یو موږ چې موږ ته د دا حالات نه پته نه لګېږي یا موږ ترجیحات کې نه دي ایښي دا شیان ډاکټر صاحب ډېره د تعجب خبره ده تقریبا یو 4-5 ورځې مخکې نه دی زه پینډي ډپارټمنټ ته لاړم هغلته ډېر ماهر وایي هغه ډېر کار هم کوي نوم یې زه نه اخلم نو هغه زما دا پوښتنه وکړله مال یاره پینډي خو سکیمات جوړوي پینډي چې دی د ترقیاتي حوالو باندې خو ډېر فنډ ورکوي دا زموږ فنډ پر کومه خوا روان دی نو د ما تر اوسه مله زه ته مختصر در کوم چې ورور د اکسین دونه کمیشن دی د SDO دونه کمیشن دی د سیکرټري دونه کمیشن دی د وزیر دونه کمیشن دی د انجینیر دونه کمیشن دی یعنی په 1 کروڑ کې تقریبا 45 واخې تر 48 کروڑ پورې دا په کمیشن باندې دي اچھا اوس پاته سولې 50 کروڑ پاسې 50 کروڑ روپۍ اوس بیا 10 کروڑ بیا ورور مزدوران هم ستا په هغه کې بیا نور شیان هم ستا نو دا فنډ څه دی دا فنډ څه دی تقریبا 35 کروڑ روپۍ ته له 1 کروڑ 35 کروڑ ته راړي په دې 35 کروڑ د 1 کروڑ ته یې شي دي په دا د 1 کروڑ په ځای ته دا 35 کروڑ روپۍ پر دې باندې لګي نو دا به خامخا خالي موږ ورته وایي نه دی بیا نه اهلي هم ده لیپسي بیا بجټ لیپسي واپس نالیانو کې خالي ورور ډبرې ږدو جی بیا بجټ لیپس هم سي دغه دا یو شی خو پکې پاته سو
دا فند چې ما درته وویلې چې د فلاني کمیشن دی د فلاني کمیشن دی د فلاني جیب ته روان دی د فلاني شی دی نو بیا خو زموږ خو فند چې دی هغه فند خو لاړې ختم سولی دا فند ما درته ویل 1 کروڑ څخه پر 35 کروڑ روپۍ باندې دا فند درېږي نو دا 35 کروڑ خو بیا پر صحیح نه لګېږي صحیح نه ولګېدل نو خو زموږ کار اوسه اوس پی ډی مې د دا ټیم د قدرتي آفات په حواله باندې دی له دوی سره موږ به خبر یو دوی سره دونه فند نشته اوس ان ډي مې ته دوی ویل دي ان ډي مې تر اوسه پورې 300 خیمې ورکړي دي نور شیان تر اوسه پورې نه دي ورکړي نو هغه په کار دی چې ان ډي مې هم ورکړي وفاقي حکومت یې هم ورکړي صوبایي حکومت او بلکې دا خو دا وایم چې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت دا پی ډي مې په مد باندې د ان ډي مې په مد باندې د زیاده فند کشي ول دا قدرتي دی دا د خدای له طرفه دی دا موږ نه خبر زلزله څه ټیم راځي طوفان به څه ټیم راځي صحیح سو ظاهر خان ناظر زه بیا تاسو له راځم خو قدرمنو کتونکو دا ټایم به یو کوچنی شان دم اخلو او د دمې وروسته ستاسو په درانه خدمت کې بیا حاضرې شو قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی قدرمنو کتونکو دا ټایم مجھ سره فرا عظیم شاہ ترجمان حکومت بلوچستان فرا عظیم شاہ صاحبہ بہت شکریہ جی السلام علیکم بہت شکریہ کہ آپ مجھے موقع دیتے ہیں جی جی بہت شکریہ اہم ایشوز پہ ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں اور فرا عظیم شاہ صاحبہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی نمائندگی حکومت رسپونڈ اس پہ ضرور کرے کیونکہ ڈیفینیٹلی پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہم یک طرفہ بات کریں اور آپ کا اس میں اوپینین یا آپ کا ٹیک اس پہ نہ ہو فرا صاحبہ یہ بتائیے گا بار بار میں آج گفتگو کے دوران سن رہا ہوں میں تو سن کے حیران ہو گیا ہوں چاہے ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں چاہے ہم کسی نمائندے سے پی ڈی ایم اے سے بات کرتے ہیں انکروچمنٹ سارا ملبہ انکروچمنٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ رولر انکروچمنٹ سب سے زیادہ ہے کیونکہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی امپلیمنٹیشن ہوتی بھی نظر آتی ہے ڈسٹرکٹس کے اندر شہروں کے اندر رولر ایریاز میں نہیں نظر آتی ہو از ریسپانسبل دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے اس کو روکا تو نہیں جا سکتا ہاں بہتر پلاننگ کر کے نقصانات کو ضرور کم کیا جا سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں ملک میں میں کہہ لوں یا ہمارے صوبے میں کہہ لوں گزشتہ ایسی میں نے کوئی حکومتیں نہیں دیکھی جنہوں نے پراپر پلاننگ کی ہو اس حوالے سے اور ابھی جو موجودہ حکومت آئی ہے ہمیں چند ماہ ہوئے ہیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے اور ہم نے بہت سے بڑے مارکے جو ہیں وہ سر انجام دیے ہیں جو آن ریکارڈ ہیں جس پہ میں آپ کو بتا بھی سکتی ہوں ثبوت کے ساتھ ایویڈنسز کے ساتھ پلیز شیئر کریں ساتھ آپ دیکھیں ایکروچمنٹ دیکھیں میری بات سنیں یہ فلڈز آئے اور جس طریقے سے ڈیمیجز ہوئے ہیں بلوچستان میں تو ہماری حکومت ہماری ٹیم جب بیٹھی ہیں تو 2-3 بڑی اہم وجوہات سامنے آئی ہیں کہ زیادہ نقصان کیوں ہوا ہے جس میں سے ایکروچمنٹ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پچھلی حکومت کی نالائکی ہے کہ وہ کیوں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے لیکن جب یہ وجہ ہمارے سامنے آئی تو چیف منسٹر نے فوری پچھلی حکومت فرا عظیم شاہ صاحبہ قدوس بزنجو صاحب تھے وزیر اعلیٰ نہیں جی بالکل نہیں ایسا نہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے پچھلی حکومت جام کمال کی تھی نہیں وہ جام کمال تو خیر بلوچستان عوامی پارٹی کی تھی میں اس سے پچھلی دفعہ بھی قدوس بزنجو صاحب ہی تھے جی ان کو بھی اس وقت بھی میرے خیال سے ان کو چند ماہ ہی ملے تھے حکومت میں اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے اگر مکمل 5 سال میر عبدالقدوس بزنجو کو مل جائیں تو آپ بلوچستان میں بہت بڑا چینج دیکھیں گے پھر تو کوئی بھی فرا عظیم شاہ صاحبہ پھر تو کسی کو بھی آپ مورود الزام نہیں ٹھہرا سکتی 2.5 سال کا فارمولہ نواب ثناء اللہ زہری ڈاکٹر عبد المالک بلوچ 2.5 سال 5 سال تو کسی کو بھی نہیں ملے سوائے جان یوسف صاحب کے مرحوم اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ آپ میں یہاں پر ریکارڈ کا ضرور ذکر کروں گی کہ ریکارڈ کا ایک ایسا ایگریمنٹ تھا اگر پچھلی حکومتوں کو اتنی فکر تھی بلوچستان کی تو یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دے دینا چاہیے تھا لیکن موجودہ حکومت نے اور میر عبدالقدوس بزنجو کی دیکھیں یہ کاوش ہے اور یہ سیاسی بصیرت ہے ان کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پر کتنا بڑا جرمانہ عائد تھا اور اب آپ دیکھیں ملک کی تاریخ میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں بھی آ رہی ہے آپ کے صوبے میں بھی آ رہی ہے 8,000 اسامیاں جس کی وجہ سے آپ کو ملیں گی آپ کے لوکل لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے بلوچستان کیا گارنٹی ہے فرا صاحبہ 35,000 نوکریاں نواب ثناء اللہ زہری چھوڑ کر گیا تھا 8,000 بچ گئی ہیں
دیکھیں 35,000 جو بھی چھوڑ کے گیا تھا اس بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ میں کسی پر بھی تنقید نہیں کرنا چاہتی، لیکن موجودہ حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اور جو کام ہم کر رہے ہیں میں اس حوالے سے بات کروں گی۔ اور واپس آتے ہیں آپ کے اس سوال کی طرف کہ آپ فلڈز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں دیکھیں آپ یک طرفہ بات، بالکل اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم یک طرفہ بات نہیں سنتے، ہم حکومت کا بھی جو موقف ہے وہ بھی لیتے ہیں، آن گراؤنڈ ریئلٹیز جا کر دیکھیں بیٹھ کر بات کرنا، تنقید برائے تنقید کرنا بہت آسان کام ہے، میدان میں اتر کر مسائل میڈم تنقید کرنا پھر تنقید کو سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تعریف کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، بہت مشکل۔ دیکھیں میں آپ نہیں، تنقید کرنا بہت آسان ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میدان میں اتر کر مسائل کو فیس کر کم ریسورسز میں کام کرنا، ڈیلیور کرنا مشکل ہے۔ بلوچستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، آنریبل پرائم منسٹر سے بار بار ہمارے آنریبل چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بجٹ میں شیئر بڑھایا جائے، کیونکہ بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈیل کرتے کرتے ہمارے سارے فنڈز ادھر نکل جاتے ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، ہمارے صوبے میں غربت بہت ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے لوگوں کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے۔ تو میڈم ایک ارب بات سنیں میڈم، یہ وزیر اعلیٰ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکنے کے لیے ایک ارب پھر ایم پی ایس کو نہ دیتے نا آپ لوگ؟ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسی کوئی اس میں ایسی چیزوں میں کوئی حقائق نہیں ہے، اور جو الزامات لگا رہے ہیں انہیں کہیں کہ ثبوت تو لے کے آئیں، الزامات تو اس طریقے سے بہت سے لگتے ہیں، تو اس میں ایسی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اور اگر آپ فرح عظیم شاہ صاحبہ، کیونکہ ہم اپنے سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے، نہیں ایک کراس ورژن بھی ہے، ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے انڈورس کر دیں یا ریجیکٹ کر دیں۔ ظاہر خان ناصر سینئر صحافی ہیں، وہ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ظاہر ناصر صاحب، یہ 1 ارب روپے کی جو بات ہے جو بار بار کی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں ایویڈنس دیں، شواہد دیں، بے بنیاد پروپیگنڈا یا تنقید برائے تنقید بہت آسان ہے۔ برحال پر اعظم شاہ صاحب تزما دا مشورہ دے سستا ترجمان ہے، لیکن دا ترجمانی دا گڑ بلوچستان وکا صرف دا قدوس بجنجو صاحب غمک ہوا، بلکہ تقریباً دا ٹیم زداویم سے قدوس بجنجو بچاویدو دا پارا تقریباً 4.5 ارب روپے سردار اختر جان منگل تور کلے، 3.5 ارب روپے مولانا واسع صاحب تور کے سیاغت دوار دا قومی اسمبلی ممبران دے، باقی سے دی کم دا اپوزیشن کم ممبران دے، 10 ممبران دی ساغو تے 1 ارب 80 کروڑ کے، 10 ممبران دی آغو تے 1 ارب 60 کروڑ کے، او 10 ممبران دی ساغو تے 1 کروڑ 30 ور کرے، او بلکہ دا مزید خبر دا دا سچم بجٹ پیش ایدلے، تر بجٹ مخ کی ما یو ٹویٹ وکے کسا پا یاد وی، مال داری با دا بلوچستان پا تاریخ کی اول بجٹ وی، سپا آغا کی با دا حکومتی ارکان سرا دا اپوزیشن ارکان سی آغا بم تالی بجا وی، او دا سی بیاسا سراوتن بیا ما یو اپوزیشن ولی سینیر نو میں ناخم آغا تماول مال تاس خلدار احتجاج نہ کولی، دو ایلے ورزمور دا پارا دیر شایسته موسم ولی، زمور دا پارا دیر دا خوشحالی خبر ہوا، نمور احتجاج ولی کولی، نو سی احتجاج نہ کولی دے دا معلومہ دا ما پروڈیسر صاحب تو ویل چی فرح عظیم شاہ صاحبہ چدا آگے نمبر ملاو کی اوزل بیا، بلکہ یونی میں نمیال روپے وار کلے۔ صحیح سو پروڈیسر صاحب کوشش کی چی دا فرح عظیم شاہ صاحبہ سرزمو یوزل بیا رابطہ ہوسی۔ جی فرح عظیم شاہ صاحبہ، ظاہر خان ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بلوچستان کی ترجمان ہیں اور بلوچستان کے حوالے سے آپ بات کریں، آپ قدوس بزنجو صاحب کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 3.5 ارب روپے آپ نے اور 4 ارب روپے صرف اختر جان مینگل کو، اور اس طرح آپ نے دیے 1 ارب 80 کروڑ روپے بھی دیے گئے، 1 ارب روپے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی دیے گئے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو ریسپیکٹڈ ظاہر صاحب کو یہ کہہ دیں کہ ثبوت لے کے آ جائیں آپ کے پاس۔ اور دوسری بات میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، دیکھیں میر عبدالقدوس بزنجو کون ہے؟ وہ آپ کے صوبے کے چیف منسٹر۔ بالکل اگر وہ کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں تو وہ صوبے کی عوام کے وسیع تر مفاد میں اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ کوئی اقدامات اٹھائیں گے تو یہ میرا فرض بنتا ہے، وہ حکومتی اقدامات ہیں، اور تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس پہ بات کروں اور میں لوگوں کے سامنے اس کو پروجیکٹ کروں، یہی تو میری ڈیوٹی ہے۔ اور میری بات سنیں، دیکھیں یہ جس طرح آپ نے کہا کہ 1 ارب دے دیا اختر مینگل کو دے دیا، تو اختر مینگل کو بھی اپنے پروگرام میں آپ لے لیں۔ یہ ساری الزامات کی سیاست ہے، خدا را اس کو بند کریں۔ اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بلوچستان دیکھیں
ایک بہت سینسٹیو صوبہ ہے، بلوچستان بہت سفر کر رہا ہے، یہی نا اتفاقی ہونے کی وجہ سے سفر کر رہا ہے۔ یو آر رائٹ، میں مانتا ہوں، میں انڈورس کرتا ہوں آپ کی اس بات کو، انڈورس کرتا ہوں کہ افہام و تفہیم سے، کنسنسس سے، گیٹ ٹوگیدر، جوائنٹ ایفرٹ سے یہ ہم بلوچستان کے مسائل کو دور کر سکتے ہیں۔ یو آر رائٹ۔ فرا عظیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا، آپ ریپیٹ کر دیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جی میں کہہ رہا ہوں، میں انڈورس کرتا ہوں آپ کی اس بات کو کہ ہمیں کنسنسس کی ضرورت ہے، ہمیں گیٹ ٹوگیدر، جوائنٹ ایفرٹس دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اب جیسے یہ فلڈز آئے اور جس طریقے سے پوری ہماری انتظامیہ متحرک تھی، اور ایون کہ انہوں نے اپنی عید کی چھٹیاں تک منسوخ کر دی، سب 24 آورز ڈیوٹیز پر تھے۔ میں خود ان کے ساتھ ان ٹچ تھی کیونکہ مجھے پل پل کی رپورٹ میڈیا کو دینی ہوتی ہے۔ تو ڈی جی پی ڈی ایم اے، ہمارے سیکٹریز، ہمارے منسٹر، خود ہمارے چیف منسٹر اس چیز کو بہت کلوزلی واچ کر رہے تھے۔ انہوں نے عید کی چھٹیاں ساری انتظامیہ کی منسوخ کر دی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا میٹروپولیٹن کارپوریشن، کل میری بلکہ ایک صحافی سے بات ہوئی ہے اور جس طریقے سے وہ تعریف کر رہے تھے کہ کوئٹہ میں جہاں جہاں بند تھے، نالے تھے، ان سب پر کام ہوا ہے، کوئٹہ میں صفائی ہوئی ہے۔ اس دفعہ عید پر کوئٹہ میں کہیں بھی علائشیں نظر نہیں آئی ہیں۔ تو خدا را پازیٹیوٹی کو جی، پازیٹیوٹی کی بات ہم نے کی ہے، پی ڈی ایم اے کی تعریف کی ہے، پی ڈی ایم اے کی ہم نے تعریف کی ہے، ہم نے پی ڈی ایم اے کی تعریف کی ہے۔ پی ڈی ایم اے از دا پارٹ آف گورنمنٹ، بہت زیادہ کمی ہے، they are part of it, they are not out of it۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنی زیادہ ریلیف دے سکیں۔ فرا عظیم شاہ صاحبہ ایک گزارش، بالکل تنہا نہیں چھوڑیں۔ فرا عظیم شاہ صاحبہ ایک گزارش سن لیجئے گا کہ پی ڈی ایم اے، پاک فوج، ایف سی، they are part of it, they are not out of it, they are part of government, they are part of بلوچستان۔ آپ کی جو بلوچستان کی حکومت ہے اس کے ساتھ آپ کی بالکل انتظامیہ، جس میں ایف سی ہے، نیویز ہے، آرمی ہے، پی ڈی ایم اے کے سارے لوگ ہیں، یہ سب شامل تھے۔ اور دیکھیں کسی بھی ڈیزاسٹر سے پہلے ایک کنٹینجنسی پلان بنا لیا جاتا ہے اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو دے دیا جاتا ہے۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے فرا صاحبہ۔ جی تو دیکھیں یہ سارا اچھا، ایک اور بڑی اہم بات میں یہاں پر کروں گی کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی مستند پلاننگ بنائی جائے کہ اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر سے نپٹا جائے اور نقصانات کو کم کیا جائے۔ چیف منسٹر کی ہی انسٹرکشنز تھی۔ دیکھیں میں یہاں پر کیسے چیف منسٹر کا نام نہیں لوں کہ جب انہیں کی انسٹرکشنز تھی کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو انگیج کیا جائے اور نیچرل ڈیزاسٹر سے کم نقصانات ہونے کے لیے اور بچنے کے لیے پراپر پلان تیار کیا جائے۔ اب ایک ڈیلیگیشن میں خود ریسیو کر چکی ہوں جو یو کے سے یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ فرا عظیم شاہ صاحبہ جو آپ کی بات ہے وہ رجسٹرڈ ہو رہی ہے یہاں پہ، جو آپ کی بات ہے وہ آپ کی بات جو ہے وہ عوام تک پہنچے گی، جو کارکردگی آپ کی عوام پہ پہنچے گی۔ قدوس بزنجو صاحب میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں لیکن آج کل چیف منسٹر مصروف زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیں، غیر منتخب لوگوں کو اس مرتبہ قدوس بزنجو صاحب نے تو کوئی فنڈ ونڈ نہیں دیا کیونکہ آپ لوگوں نے جام کمال صاحب کے خلاف اسی بنیاد پر کیمپین چلائی تھی اور اپوزیشن نے بھی آپ کا ساتھ دیا تھا۔ جی آپ کی آواز بیچ میں ڈراپ ہو گئی۔ میں نے کہا غیر منتخب افراد کو تو فنڈ نہیں دیا نا قدوس بزنجو صاحب نے، کیونکہ آپ لوگوں نے جام کمال صاحب کے خلاف کیمپین چلائی تھی اس پہ۔ جی دیکھیں اس بار بجٹ کو بھی 84 آورز خود چیف منسٹر جاگے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور انہوں نے کلوزلی واچ کیا ہے کہ کوئی بھی بوگس اسکیم اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں شامل نہ ہو۔ پچھلی حکومتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ بجٹ فائنلائز کر کے حکومتیں سو جایا کرتی تھی اور جو ملازمین تھے وہ کوئی بوگس اسکیمیں جو تھی وہ پی ایس ڈی پی میں شامل کر دیتی تھی، لیکن اس بار فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ خود چیف منسٹر نے کلوزلی اس کو واچ کیا ہے اور جو اسکیمیں ہیں جو پی ایس ڈی پی ہے تمام اراکین چاہے وہ حکومتی بینچز میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، کیونکہ چیف منسٹر نے کہا تھا کہ پورا بلوچستان میرا ہے اور جو فنڈز ہوں گے وہ برابری کی سطح پر ہر جگہ تقسیم ہوں گے۔ فرا عظیم شاہ صاحبہ میں آپ کو ہمیشہ موقع دوں گا، موقع آپ کو دیتا رہوں گا، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ حکومت کا ڈیفینیٹلی آپ کا ایک کراس ورژن آنا چاہیے اور آپ کا جو کارکردگی ہے، اور مجھے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ خندہ پیشانی سے میرے کریٹیکل کویسچنز کا جواب آپ دیتی اسی طرح رہیں گی۔ اور آئی ایم سن آف دس سوائل، میں بھی بلوچستان سے میرا تعلق ہے، تو بلوچستان کے لیے
مجھے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مین سٹریم میں اسلام آباد میں آ کے خیبر نیوز پہ اور باقی میڈیا پہ میں بلوچستان کی آواز اسی لیے بار بار اٹھاتا ہوں تاکہ بلوچستان کے مسائل کو سمجھا جائے. امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح میڈیا کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گی. جی انشاءاللہ بالکل ضرور. اور میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک بار پھر فیڈرل حکومت کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان کی طرف توجہ کریں، بلوچستان کا بجٹ میں شیئر بڑھائیں، کیونکہ بلوچستان پہ اگر فوکس کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ فرح عظیم شاہ صاحبہ قدرمنو کتن کو د ترجمان د حکومت بلوچستان دا ټیم سره په ټلیفون لاین و خپل موقف خپل اوپینین او دغه سره د بلوچستان حکومت او خاص کر د قدوس بزنجو صاحب سیاسی بصیرت په حواله ډیر ښه رڼا واچوله. په دې هکله خلک او ولسونه مطمئن دي، دا خو زه نسم ویلی، دا به ولس وایي چې دوی سونه مطمئن دي، او صحافیان هم په دې هکله چې دي هغه هم د دې جواب ورکولی سي. قدرمنو کتونکو یو کوچنی دمه اخلو، د دمې وروسته ستاسو په درانه حضور کې بیا حاضر شو. قدرمنو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی او خبره کوم په بلوچستان کې د سیلاب تباکاریانې ذمهواره خلک څوک دي، دا ذمهدارۍ د چا ده؟ که د انتظامي یا بد انتظامي خبره کوو، که موږ د کویټه ډیولپمنټ اتھارټي کم اتھارټي ده هغه چیلنج کوو، یا مثلا اتھارټي مطلب دا ده چې هغه اتھارټي خپل غلط استعمال کوي، انکروچمنٹ اوسي، د انکروچمنٹ بعد اگر د ذمہواری په انکروچمنٹ باندې، او انکروچمنٹ رولر انکروچمنٹ دی. لیکن بلې خواته د پی ډي ایم ای چې ده دغه باندې خو موږ ډېر زیاته تنقید کوو، لیکن دا پلا د پی ډي ایم ای موږ هر ځای کتلی دی چې پی ډي ایم ای خپل ځان رسولی دی. خو نصیر ناصر صاحب باندې ما ډېر زیاته تنقید کړی، خو هغه تنقید زما بجاو پی ډي ایم ای اوس ډېر زیاته فعال کردار ادا کوي. په کوټي سټوډیو کې فیصل خان پانیزی صاحب مشره ناست دی. فیصل خان صاحب تاسو دا راوښیه د سیلاب په حواله را روان چې کم سپیل دی په دې هکله چې دوی تاسو ولس ته کم پیغام ورکوئ چې څنګه دوی احتیاط وکړي، ولې دا کم ټوریزم سپاټس دي او نور کم داسې علاقې دي ټریولینګ په حواله که تاسو هغو ته یو میسیج ورکوئ یو، او بیا راځو موږ په بلوچستان کې د ارتکویک چې کم تباکاریان دي په دا هکله بیا تاسو سوال کوم. گو هیډ فیصل خان پانیزی صاحب. ډاکټر صاحب اول خو موږ ته ډېر شکریه ادا کوو چې دا دونې ته اهم ټاپک اور موږ دې د لې راوغوښتلو خاص طور په ونی نو ستا پروګرام ته څه زه دا خلکو ته دا پیغام ورکوم چې دا را روان کم سپیل چې نن څه سټارټ شوی دی، خاص طور په دا ژوب او زموږ دا څونې ساحلي علاقې دي صحیح په دا دي چې دوی تر 26 پورې چې دوی مطلب سفر دی نه وکړي، غیر ضروري سفر دی نه وکړي، څونې چې پکنیک پوینټس دي. اوس لکه ګوره فلش فلډ چې دی دا د چې دی د غنټو یا د ورځې کوم نه دی، دا د منټو یو دم دا دوی تباکاری مطلب دنیا په دا تیز رفتاری باندې دا د غرو سره دا اوبه راځي. بولان، هرنائی، شنکر دا ټول علاقې دي. بالکل بالکل چې دی خلک خاص طور په چې دی پکنیکس ته لیر نه ولاړ شي په دا شپو کې، اور دا چې لکه دوی اکثر ما دا لیدلي ډېر حادثات په دې باندې دوی سوي دي چې اوبه یو چیرې ریرا روانه وي، حالانکه خلک هغه منم کي چې وروره ته مخ ته به دا ځای ګاډۍ مه کراسوئ یا مه ځئ یا ته صبر سره کار واخلئ. اکثره ما خلک لیدلي په جلدبازي کې دوی خپل ګاډۍ هغه د سیلابي ریلۍ کې دوی پرېږدي چې موږ به دا کراس کړو، او په هغه کې چې ډېر زیات نقصانات هم لکه د سی بي چې کوم واقعه اوسوله لکه د سی بي چې کوم واقعه اوسوله. نو ډاکټر صاحب دا ستا د پروګرام دغه د خلکو سره موږ گزارش دی چې برای مهرباني په دا سپیل کې چې دی خاص طور په دا احتیاطي تدابیر باندې دوی عمل وکړي، اور 24/7 زموږ کنټرول روم چې دی اور زموږ د ډسټرکټ انتظامیه هم کنټرول روم چې دی هغه فعال دی چې هر طرح ایمرجنسي انشاءالله زموږ ټیم به دوی ته چې دی دوی به کمپنسیټ. صحیح سي پانیزی صاحب په 2006 کې په کوټې کې زلزله راغلې او خیر اوله زلزله خو 1915 کې زلزله راغلې وه، ډېر خطرناکه زلزله وه په مئی کې. هغه ټایم دا لیټل پیرس چې دی بالکل تباه سو، کوټه چې دا یو ځل بیا آباده سوله. د هغې بعد چې موږ ګورو خطرناکه زلزله په 2006 کې راغلې ده، خو 1902 کې هم راغلې وه، چمن یې ډېر زیاته خراب کړی و. بیا 2006 کې چې کوم زلزله راغلې کو په هغه کې زیارت چوتیر پورې چې دی دا تباهیانې سوي وې. نو په دې هکله تاسو دا راوښیه د هغه بعد موږ ګورو چې پی ډي ایم ای هم جوړه سوله، دا بلډینګ کوډ خلاف ورزیانې کیږي او انفراسټرکچر چې د رهي په هغه کې هغو ته انوسیان هم میلاو سي. د دې ذمهواره څوک دی او د ارتکویک په حواله ستاسو څه تیاریانې وي؟
ډاکټر صاحب په دې حواله چې دی موږ یو باقاعده سټډي هم کړې ده په کوټې پوره زون باندې لکه تا چې زه تا ته یو مثال در کوم چې لکه بي ام سي لکه زموږ چې د ډي آر آر سبجیکټ دی ډیزاسټر ریسک ریډکشن یس باید چې هر یو سکیم چې جوړیږي بغا دا دی پکې موجود دی اوس زه تا ته لکه یو مثال در کوم زموږ بي ام سي ده دا د خاص فالټ لاین سربیره جوړ ده فالټ لاین سربیره جوړ ده او خطرناک دی راغلی چې دا ورځ په ورځ دا لاندې شوي او بالکل نو دویم چې دی د بلډینګ کوډ خاص طور په چې دی ډېر مطلب ما په کوټه سټي کې لیدلې ده باقاعده چې هغه ټیم چې راغلی و هغه چې دا وزټ وکړي هغه چې دا ګلیانې ولدلې او دا تنګ دا لوی لوی بلډینګز یې ولدلې نو دوی خو ویلی چې دا خو بالکل دا یو تیار قبرستان دی باقاعده که خدا نخواسته داسې ارتکویک هم راسي موږ سره چې دی داسې لاره نشته چې موږ هغه خلک هم ریسکیو کړو نو چې په دا بلډینګ کوډ باندې چې دی خاص طور باندې چې دی په دې باندې چې دی موږ په دې باندې چې دی بار بار مطلب لیکلي هم دي پانیزي صاحب دا فالټ لاین کوم تاسو خبره وکړه چې په فالټ لاین باندې بي ام سي جوړه ده سیسمیک زون دی بلوچستان ډیفینیټلی او کوټه خوا ټوټ سیسمیک زون دی ارتکویک چې دی هغه ډیر زیات متاثر کوي نو چې بي ام سي سرکاري بي ام سي جوړه ده نو هغه خپل وایلیشن کړی دی ډاکټر صاحب لکه ما چې تا ته وویلی چې دا خو نو په 2007 کې چې دا محکمه جوړه سوله ورځ په ورځ په دې باندې پی ډي ام ای خو لکه مثال کې طور پر له مخه به خالي که یو چیرې به سیلاب رالی خالي هغه به تر یو تر راشنه پورې یا په تر مطلب ریلیفو پورې محدود و اوس پی ډي ام ای پری اور پوسټ په دواړو باندې کار کوي لکه اوس چې مونسون سټارټ شو د هغه څه له مخه پی ډي ام ای خپل مونسون کنټینجنسي پلان تیار کوي څونه چې زموږ ډسټرکټ ډي سیز دي هر یو خپل پلان راستولی و څونه چې زموږ لاین ډپارټمنټ دی هغه خپل یو پلان راستولی و مطلب دا دی چې مطلب په هغه کې چې دی موږ ته د یو شي د هغه نه ده سوي دشواري نه ده راغلي فورا لکه موږ ته معلومه په سی بي کې کم یو مشینري موجوده ده د هغه کانټیکټ نمبر چې دی په هغه ګرد زموږ پلانس کې موجود و صحیح سو ظاهر خان ناصر اوس موږ څه وخت کم دی صحافیانو څخه هم سوال وکړو چې دا صحافیان چې دی خالي دا سیاستدانانو چې کم غلطیانې دي د هغه پسې ګرځي د ولس چې کم ستونزې دي د هغه پسې ګرځي یا خاص کره قدرتي آفات کې نیچرل ډیزاسټر کې د ولس چې کم تاوان کیږي کم تباہیان کیږي د دې هم رپورټینګ پراپر کوي او صحافیان چې دي خالي تر کوټې پورې سریاب روډ پورې بروني روډ پورې نه دي محدود دا وران تمزي مشکې تمزي تومپ تمزي کلا سیف الله تمزي توبې تمزي یو ځای ځان رسوي دا صحافیان هم ډاکټر صاحب په دې حواله باندې د میډیا ډېر رایم رول دی ولې سیدا چې نن ماته یو چا میسج وکولی باید د عید په شپو کې د کوټې کلي شیخان په هغه کې د کانګو وارث څخه 3 کسان د یو کور غمړه سولو او تقریبا 2 کسان متاثر هم سولو لیکن میډیا تر اوسه پورې پر هغه باندې یو اواز نه دی اوچت کړی دغه نه په سیلاب په حواله باندې نه دی تقریبا تباهي خو کېږي لیکن دا دي چې کم میډیا چې دی لیکن زه دا درته وایم چې زما تعلق او ستا تعلق خپل له میډیا سره دی لیکن زموږ په میډیا کې نن سبا چې دی میډیا کمه ټیکهداري زیاته سوله میډیا کمه سرکاري ملازمین زیات سولو په باقاعده سرکاري ملازمین دي ټیکهداران دي هغه په صافت باندې ننوتلي دي د خپل ټیکهداري تحفظ هم کوي د خپل د سرکاري ملازمت تحفظ هم کوي او په بله معنا باندې بیا لوګو راخیستي زه د فلانۍ چینل نه د فلانۍ اخبارات سره یم او که دا نه دواړه خواوې موږ کولې او دا نه موږ مجلس کول نو بیا خو له موږ دغه میډیا پاته ده او ټیکهداري له موږ سره کمه وي که ټیکهداري موږ کمه کړله او ټیکهداري موږ پرېښول صافت هم شروع کړئ یوه دوم دا دی چې ستا ډېره مهرباني او د خیبر ټي وي موږ ډېره شکرګزاره یو چې خیبر ټي وي د بلوچستان په حواله باندې توجه ورکوي او پروګرامونه کوي لیکن دلته ډېر چینلان دي چې ډېر غټ بیروچیپان هم سره شي نه دوی ډېرې غټې خبرې هم کوي لیکن تر اوسه پورې یو لفظ پر دې باندې د که 11 کسان مړه سولو بیا هم هغه تقریبا 15 منټه ورکړي لیکن که ایشو والا که مسلې ولې که بېروزګاري والا او که تباهکاري والا پر هغه باندې تر نن پورې دا چینلانو دی یو شی نه دی کړی او دا ټایم تاسو ګورئ ظاهر خان ناصر صاحب دا پرایم ټایم دی د بلوچستان دپاره د خیبر نیوز د خوا تحفه ده
بالکل بالکل زه شاباس ورکوم د خیبر مالک ته شاباس ورکوم د خیبر ډایرکټر نیوز ته شاباس ورکوم تاله زه شاباس ورکوم چې ورور د بلوچستان په حواله باندې نه دی یو اواز اوچتوي لیکن په کار هم دی ګوره ما مجلس واوره په یو خوا چې اربا روپۍ ولګي یو دوم چې میډیا خالي معاملې ورور ادا کړي هغه پر زیاته دی لیکن که میډیا هم دغه نم نه وي چې هغه ورور په ساتر څه خالي ودښته ګوري چې ما ته اشتهارات میلاو شي که نه سي میلاو ما ته ورور پلانۍ میلاو شي که نه سي میلاو نو بیا خو دا دی لیکن خیبر ټي وي چې دی د خیبر ټي وي موږ شکرګزار یو چې خیبر ټي وي پر دې باندې اواز اوچتوي بلکې د لې لکوټ سټوډیو څخه هم د دوی پروګرامونه کېږي تېر اسلام آباد کې د لکوټ کې هم ځای وینم په هغه باندې هم کېږي د دواړو موږ شاباس ورکو لیکن په کار هم دی چې مزید هم وکړو او نور چینلان هم راسي نور چینلان هم د بلوچستان پر حواله باندې بلوچستان ډېره پسمانده صوبه ده بلوچستان کې د شي د وسایلو کمی نشته معدنیات له موږ سره شته سونا له موږ سره شته چاندي له موږ سره شته کرومایټ له موږ سره شته کویله له موږ سره شته لیکن دا دې بیا بجټ هم شته لیکن معلومه نه دي چې دا شیان پر کومه خوا روان دي لیکن په کومه خوا روان دي د دې روغتون دپاره به څوک کوي هغه به میډیا دا شی سیاستدانان دي یا سیاسي ګوند دي دوی د سوال چې موږ وکړو سخت سوال چې وکړو سخت سوال خو نه د رښتیا چې ووایو نو د دې لږ خوا به دی په دې شي باندې بیا اکثره ما دا شی دلته نمانځه نه اخلم بیا پروګرام ته نه راځي بایکاټ یې کي نه ډاکټر صاحب خبره داسې دي ګوره ما مجلس واوره زموږ سیاست خو تر دې نه راورسېدی چې یو سیاستدان راشي حکومت کې راشي هغه مکمل اغلا وکړي هغه مکمل کرپشن وکړي لیکن که بل حکومت بیا راغلی د هغه خلاف کاروایي یې کوله لیکن هغه بیا دوی چې وایي دا سیاسي انتقامي دی با سیاسي انتقامي چېرې تا تر اوسه پورې پنډ تا ته په اربا روپو میلاو سولی تېره وشي تا په کومه علاقه کې ولګولی ستا د کرپشن ریکارډ پروت دی داسې خلک ډاکټر صاحب داسې خلک زه پېژنم چې اول صوبایي اسمبلي ممبران سو د رکشې پیسې نه وې ورسره د رکشې کرایه نه ورسره دوی صوبایي اسمبلي ته راسو لیکن هغه کسان نن راولاړ مکه ظاهر خان بیا ډېر خلک خوا به دی هغه کسان راواخه زه په خبره یم ته د چا خبرې کوي د چا په حواله ستا اشاره ده خو خیر پرېږده زه غواړم چې بس دا صحافت دي دغه جاري وساري ته خو زما ټویټ هم ګورې دغسې هم ګورې زه د چا پروا نه کوم لیکن دا د حقایق ویایي که موږ حقایق نه ویایو نو بیا خو دا دی سرو عدالتونه زموږ تر مخ دي په 50 کلو کې یوه فیصله نه کېږي لیکن که بیا میډیا هم خاموشه سي بالکل صحیح فیصل خان پانیزی صاحب خواته ځو فیصل خان پانیزی صاحب نه تاسو جوابدeh است د پی ډي ایم اے ډي جي ته نه تاسو جوابدeh است حکومت ته اول به تاسو جوابدeh است الله پاک ته او الله پاک تاسو به دا پوښتنه کوي چې تاسو ته موږ دا منصب درکړی د ولس خدمت دپاره تاسو دا رښتیا نه وویل چې ستاسو کم مسایل دی خپل مسایل راوښیاست چې تاسو کم ډیمانډ لرئ کم شیانو کمی لرئ تاسو ډاکټر صاحب بالکل په دا اوس چې زه درته وایم چې زموږ دا په دا خاص طور په دا اوس په دا فیس چې کوم روان دی په دې کې چې دی موږ ته هر سہولت موجود دی چیف منسٹر لخوا څخه چې دی موږ هر خوا مطلب هر دوی زموږ هغه ګرد کړي دي او سپیشلی طور پر چیف منسٹر صاحب او زموږ منسٹر صاحب دا کړي دي چې خلک چې څونه چې ته ریلیف ورکوی سي څونه چې کمپنسیټروی سي دا زموږ خلک چې دی باید چې دا کمپنسیټ هم سي او په ټایم باندې چې دی دوی ته ریلیف هم واخلي او تا ویلي په دا اختر په شپو کې زموږ ګرد عمله موجوده وه زموږ ضلعي انتظامیه خپل ډسټرکټ ګرد کې موجوده وې اوس هم دا زموږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې دی لکه اوس شاباشي ورکو اپنا بشیر صاحب ته میجر بشیر صاحب ته چې هغه سهار او ماښام اوس هم په فیلډ کې زما د سره یو ساعت له مخه رابطه سوي وه دی اوس هم په فیلډ کې لګیا دی کار کوي خلک ریسکیو کوي فیصل خان پانیزی خبره بلوچستان خو بیخي یو غټه نصیر صوبه ده ناصر صاحب سم دا سوال ما کړی او اول هم ما دا سوال یو هر پروګرام کې چې د سیلاب په حواله زه پروګرام کوم پاکې یو سوال کوم نن زه تاسو سره هم دا سوال یو ځل بیا کوم پی ډي ایم اے هلیکاپټر لري د ریسکیو دپاره خپل ذاتي پی ډي ایم اے نه ان شاء الله ډیر زر به راسي او په دا سلسله کې زه تاته وایم کور کمانډر صاحب خپل زموږ افیس ته راغلی او هغه ویل دي چې موږ سره څونه ایسټس پراته دي دا پی ډي ایم اے یوټیلایزوی سي خالي په ون کال باندې لکه اوس زه تاته مثال درکړم چې د اچانک زموږ بوټس په کار وی په ګوادر کې نو هغه فاصله ډېره وه چې مطلب دا څه چې موږ راستو بیا موږ دوی سره رابطه وکړه دوی فورن په ودن اور هغه بوټ چې دوی هلته د ډي سي پورې ورسوي نو د پاک عربي تعاون موږ ته حاصله دی او د اف سی غه او ان شاء الله چې دی او په دا روان سپیل کې به هم ته وګورئ ان شاء الله ته دا ایکسکویټرز چې دي ایکسکویټرز استعمال ډېر زیات کیږي زه په خبر یم چې د اوبو ډایرکشن بدلوي نو ایکسکویټرز چې دي د هغې کمی خو تاسو سره نشته
موږ سره خو چې مطلب د کوټا سټي دپاره خو موږ سره اویلیبل دي لیکن موږ مخته په پلانز کې ډیزاسټر منیجمنټ ویلیجز موږ لکه د پکان مې تر ځای به کته تېرېږي تا به یو ماډل ویلیج به جوړ کړی دی او هر کال چې دی دا په واوره کې به دا ایریا بنده سواله د کاڼغه نو په هغه کې چې دی موږ الله پاک شکر دی چې په ګرده پاکستان کې داسې مشینري نشته د سنو دپاره چې هغه موږ سره موجوده موږ سره بلورز هم شته هیوی بلورز دي هغه موږ د بار سره امپورټ کړي او دا واره چې واورم سی وتا بلدلی چې ګ سره د غنټې د پارم چې دی دا روډ نه دی بند سوی یا کله سیف الله او کان خواته چې دی دا پلا موږ دا شیخ خپل پستر ګل دلیو او ډیره مننه ډیره شکریا ادا کوم تاسو غ فیصل خان پانیزی صاحب ډایرکټر پی ډی ایم ای موږ سره په کوټي سټوډیو کې تاسو مستقبل ګټور وخت راکړئ ظاهر خان ناصر سینیئر صحافي او تجزیه کار ستا هم ډیره مننه تا مستقبل وخت راکړئ فرا عظیم شاه صاحبه ترجمان حکومت بلوچستان تاسو خپل ګټور وخت راکړئ بشیر بډیج صاحب ډپټي کمشنر تربت د موږ سره قدرمنو کتونکو زموږ مقصد تنقید نه دی په تنقید باندې موږ نه خوشحاله کیږو موږ وایو چې موږ ته دوی موقع رانه کړي چې موږ تنقید وکړو خوشخبریانې سناو کو خپل ولس ته ښې خبرې ورته وکړو چې بلوچستان دا حکومت دا کار وکړو ستاسو خدمت روان دی ستاسو کارونه روان دي خو د بده مرغه موږ دا سیاسي کلتور داسې لرو چې په هغه کې د تنقید گنجایش دا سیاستدانان او دا انتظامیه زموږ دپاره یې پخپله جوړوي چیرې چې د پی ډي ایم ای ښه کردار و په دې کله موږ نن خبره هم وکړه چې د پی ډي ایم ای ښه کردار و پی ډي ایم ای ډېر ښه رول پلی کوي او چیرې چې د حکومت بلوچستان ښه رول و د هغې ذکر هم وکړئ او دا خبره ستاسو په ذهن کې تر هغو چې موږ سره دا منصب ستا ایز اے هوسټ ایز اے اینکر پرسن یا ایز اے جرنلسټ نو موږ دا تنقیدي پهلو نه سو پرېښولی تنقید به موږ خامخا کوو چیرې چې د تنقید ځای جوړېږي هلته به تنقید کوو تنقید برای تنقید نه کوو دا زه یو واره ریپیټ کړم دا شی چې موږ تنقید برای تنقید نه کوو تنقید برای اصلاح کوو چیرې چې موږ ګورو خامیانې سته غلطیانې سته او لاپرواهیانې سته هلته به موږ خامخا آواز اوچتو او په دې کې موږ لازمي دا انتظامیه حکومت بلوچستان د بلوچستان چې کوم سټیک هولډرز دي هغه په دا ذمہداري کې برابر ورسره شریک دي که سټیک هولډر هم دا خبره ونه مني بلوچستان حکومت هم دا وایي چې بھائی هر څه برابر دی دا سیاسي بصیرت ډېر ښه دی وزیر اعلی هم ډېر ښه دی حکومت هم ډېر ښه کار کوي نو دا بلوچستان عوام خلک ولې ژاړي ټینکر مافیا ولې دا ټیم راج کوي ولې خلکو سره د چنګ اوبه نسته ولې د خلکو سره دا ټیم مسایل دي ولې خلک چې دی په کوټي شهر کې کله کله څوک پوښتنه راسه کوي چې ډاکټر صاحب د کوټي شهر څه حالات دی زه ورته د کوټي شهر حالات دا دي دوړې دي او پلاستیکونه دي خو سیلاب د وجه د باران د وجه شکر الحمدلله دوړې خو لږ ختمې سولې خو پلاستیکان ډېر زیات دي انتظامیه پکار دی چې په کوټې کې د ټرافیک پلان دپاره هم کار وکړي خو خیبر نیوز به ستاسو دپاره د بلوچستان ستونزې د بلوچستان هره مسله چې ده ستاسو مخ ته ایږدي او په هغه باندې پوښتنې هم کوي سوالات هم کوي تلخ سوال هم کوي کریټیکل کوېسچنز هم کوي خپل کوربه ډاکټر سجاد بخاري ته تر بل پروګرام پورې راکړئ اجازه د خدای په امان